دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش، یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم. دا درې واړه صحابه یو دی دفن. څلور شهدا هم پکې شته، خو یو لویه چاردیواري ده، په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي. حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا ته وکړه، ده به په یمین ویم، یو به زه وکړم ته په یمین ویې. وی ما وی چې ښه. نو وی ما چې ښه ده مخکې دعا کوم. وی وایه. وی ما لاس اوچت کړ. وی ما چې خدایه سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوړم چې ما هغه وی په توره زار هغه وم یو بل ښه ستړي او بیا پرې زه زورور شم او وی وهم او مردار شي. وی دی عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې ښه ده ما دعا مو زه کوم آمین به پرې وی. وی دې م وی چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوړي چې زه یې م وم ام وی ښه یو بل ستړي کو او بیا په ما زورور شي مه وی او ما شهید وی ما وی چې آمین. وی سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله، ښه دعا مې خدای قبوله کړه. وی زه پین فتیم امن ختې په تورو وال کو وی ښه ستړي شو. وی ناګانه ما و مردار شو. وی چې مې نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دې نه یو کافر سره نښتې دی، مې چې ده به دعا ده زم قبوله ده او زما هم قبوله ده. وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره نښتې دی، هغې هم په توره وی دی هم وی. وی ناګانه پې ضرور شو، دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار وکړ. لومبي وخت کې خو تاسو ته مه وایي چې د مسلمانانو پله درنه وه، د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د علور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم و، وحشي ابن حرب، هغه سره یې خبره کړې وه. وی که تا زما د پلار بدل واخیسته او حمزه دې شهید کړ، ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی، حمزه دې شهید کړ، نو تا به زه په څه طریقه آزاد وم. وحشي وایي په خپله رضی الله وروسته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه، حربه ورته وایي په عربۍ کې. وی دې په احد کې د یو غټ کاڼي شاته پټ ناست وم. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غذار کوم، مخامخ خو هغه له څوک نه شي ورتلی. وی ناګانه دې د ما خواله راغی. وی چې راغې بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غذار مې پرې وکړو، ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول، بعضې به په دې نیزګۍ ویشتل کول. ویه مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده، په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته، دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوت، په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده، دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه، ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې وشو. یې دې پوزه پرې کړه، شونډې ترې پرې کړې مې، غوږونه یې ترې پرې کړل، سترګې یې ترې وویستې او دا سینه یې وله وشلوله، زړه یې ترې راوویست، په هغې یې چکونه ولګول، اینه یې ترې راوویسته، په هغې یې چکونه ولګول او دا اندامونه یې په پړي کې واچول، امیل یې ترې جوړ کړه د اندامونو نه او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده، د حضرت حمزه خور ده، هم راله. حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو زبیر ورشه مور دې منې کړه چې دا خو ښځه ده، د ښځې زړه خو ډېر کمزوري، نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه چت پرې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه خو مور دې منې کړه. حضرت زبیر ورغی او مور ته ودرېده، وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و، مور وله داسې په دې سینه کې غذار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر وله اواز ورکړه، وی مور نبي علیه السلام وایي چې مور دې منع کړه، دقسې ودرېده، یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. وی بچې ورشه روارت نه مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبره او که زما رور ورواره په دې یېرېږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم، صرف د رور دا لاش لګېدم یو دوه خبرې ورسره کوم. وی ښه ودرېږه تپوس کوم. وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وایي. وی ښه ده پرېږده. چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ،
سینه شلېدلې وه، پکې زړه نشته، پکې اینه نشته، پوزه، سترګې، غوږونه، روزې، شونډې، دا نشته. او د مخامخ ودرېدله. وی خلک وایي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي. رورې تا له زه مبارکباد در راغلی یم، مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکلي ټوکلي قربان کړل. د دې قربانۍ مبارکباد ده. او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی و. پیغله مې غواړي چې حمزه خف نه کړم، په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري، چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د ده غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ. خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي، ځکه یې ښخوم. مسلمانانو سره صرف دوه آسونه و، یو اس یو صحابي سره او بل اس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. مدینې شریفې نه 1000 کسان ووتل. احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی، په ژبه خو د اسلام کول، په ژبه یې ځان د نبي علیه السلام ملګري حسابو او د زړه نه کافر و، هم ورسره ووته، ځکه ظاهر کې خو به یې ځان ته مسلمان وی. چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنګ کې شرکت نه کوم، زه خو واپس ځم. نو 300 منافقین ورسره واپس شو. وی زما مشوره چا ونه منله. ما وی چې جنگ له بار نه وځو، د مدینه کې پاتې کېږو، د مکې دا کافر به یا تنګ شي واپس به ځي، که په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې په کاڼو به یې ولي او زمونږ ښځې به هم په کاڼو ولي. نو زما رایه چا ونه منله، لهذا زه ځان نه وجلم. نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو. 200 مسلمانان پاتې شو. په دې 200 کې یو 2 قوم و، یو ته بنو حارثه وی، یو ته بنو سلمه وی. هغې چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته یې وکتل لږې غوندې د هغوی زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو، خو الله زړونه کلک کړل. بعضې مسلمانان ورته ووې چې تاسو څه کوئ؟ هغې خو که دي خو منافقان دي، مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی، صرف په خولې اسلام کوي، او تاسو خو مسلمانان یې. اذ همت طائفتان منکم، قرآن شریف کې الله فرمایي ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. الله وی تاسو کې 2 ډلې وې منکم چې هغه مسلمانان منافقان دي، هغې هم لږې خپې وښوی دی، دا خو 3000 لښکر دی او موږ خو ډېر لږ یو، لیکن الله وی والله ولیهما، د هغه منافقانو سره د خدای مدد نو، هغه لړل مدینې ته واپس، دې 2 ډلو سره د خدای مدد و، نو دوی واپس شو. مسلمانانو وی تاسو ولې ځئ؟ وی زه بس نه ځو، دوی واپس شو. او الله وی وعلى الله فلیتوکل المتوکلون، چې کوم کسان مسلمانان دي د زړه نه، هغوی له پکار ده چې په الله بروسه کوي. نو 200 مسلمانان دي او 3000 کافران دي. او 13 جمعه مې د جنګ تفصیل درته وویل چې ښه مضبوط جنګ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو له ګټه ورکړه. نو چې هغه کوم په غونډې نبي علیه السلام کسان کېنولي وو، 50 کسان، هغوی لږ اختلاف شروع کړو. د هغوی د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله وشوه د خالد ابن ولید ناګهاني، نو 90 کسان صحابه پکې شهیدان. الله لومبی مدد دا د مسلمان کړی دی، لومبی کامیابي خدای مسلمان له ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی و، ابو عامر به یې ورته وی، د خولې نه ډېر پوست و او ډېر زیات عبادت ګزار و. نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړی و چې دې ډېر عبادت کوي. نو چې حضور پاک مدینې شریفې ته راغی نو دې ټینګېدی نه شو، نو لاړ د مدینې نه مدینې ته وتښتېد. وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدی. نو هلته به د مکې خلک د مسلمانانو خلاف روچتول. نو په احد کې دی راغی، جنګ غزوه احد کې. نو د کافرو ته وی ودرېږه، زه در یو چل کوم، زه ور مخکې کېږم. نو په دې انصارو کې اوس زما قبیله ده،
زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر به کوو، عزت به یې کوو. هغوی له زه اعلان ورکوم نو د نبي علیه السلام نه به دوی دله جدا کړم، دا خپل قوم ته دله جدا کوم، لږ به درته پاتې شي. هغې ویې ډېره ښه ده. نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد، اواز یې وکړ خپل قوم ته، وی ای زما قومه د مدینې اوس ما پیژنې، دا ابو عامر یم، تاسو چې راته راهب وایې، او لویه ډله مې د مکې نه راوستې ده، او چې زما څوک هم ملګري وي، زما د قوم وي، زما سره تعلق وي، هغه دې مهرباني وکړي د جنګ نه دې لاس وباسي او ودیځي. زه ابو عامر یم. هغې ورته وي او موږ دې پیژنو، ته ابو عامر راهب نه، ابو عامر فاسق یې، موږ دې ښه پیژنو، شیطانه. لاړې وتښتېدې مکې ته، اوس یې زموږ خلاف لښکر راوسته، اوس موږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه، که موږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي. لاړ د مکې کافرو ته واپس شو، وی خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې زما خو پکې یو قسم خبره ونه منله، او بیا الټی زه بیزته کړم، ویې کنځلم. یاره زه چې مکې ته تلم د مدینې خلک بدل شوی دی. رسوا که خدای پاک. جنګ کې چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته. حضرت حنظله د ده زوی دی، د ابو عامر زوی دی حضرت حنظله، پلار یې کافر دی او زوی مسلمان دی. مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ. حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنګ. چې کله شهید شو نو نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وویل چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکړو، دی یې ولمبو او د سر نه یې اوبه ساسي. تاسو را د بیبي نه تپوس وکړئ څه وجه ده؟ نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی یې ولمبو، سر نه یې اوبه ساسي. صحابه لاړل، د ده بیبي وه جمیله نوم یې او دا د دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وه، د ده بیبي ده مسلمانه ده. هغې نه یې تپوس وکړو، وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وی چې د له فرشتو غسل ورکړی د سر نه اوبه ساسي. وی دا تپوس نه وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته، وی د ده څه حالت و چې د جنګ له راته، څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی. یاره وی نور حالت ته خو یې نه یم خبر، خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغې پوره کړله، او بیا جنګ له نیغ روان شو. یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي، نبي علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه، نو غسل یې نه دی کړی او په لوی او جنابت کې میدان ته درغلی دی. دا راته پته ده. حضور پاک وی وګورئ، وی الله تعالی وله د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکړه او فرشتو وله غسل ورکړه. د دې وجې د ده لقب دی غسیل الملائکه، هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی. نبي علیه السلام سره یو توره وه، توره یې لاس کې اوچته کړه، وی من یأخذ هذا السیف بحقه، وی دا توره به څوک په لاس کې والي خو چې د دې تورې حق ادا کړي. د جنګ شروع کېدو نه مخکې صحابو ټولو لاسونه اوچت کړل، یو یې صیب مال یې راکړه، بل وی مال یې راکړه، خو چې چا به لاس اوچت کړ نو نبي علیه السلام به لاس یې واپس کړ. صحابه وی د الله رسوله ولې؟ وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کړي. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو، وی د الله رسوله د تورې حق څه دی؟ وی د تورې حق دا دی چې هغې پورې به دې جنګېږي چې دې پکبرې کافر مړه کړي، مسلمان ته ونه لګي، مسلمان پې مړ نه کړي او کافر پې مړ کړي او اونه تختی. مسلمان به پې نه وجني، کافر به پې وجني، او چې اونه تختی شانه کړي، دا د دې تورې حق دی. وی د الله رسوله مال یې راکړه او دعا هم راته وکړه. هغه توره ابو دجانه رضی الله عنه له نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا یې ورته وکړه، الله وی ته د مدد وکړې. نو الله هغه دعا قبوله کړه. دی چې کله په میدان جنګ کې روان دی، هغه توره ورسره ده، د حضور پاک مبارک توره ده، نو ده دا مټې والې، دا د بدماشۍ تللی کول، دا لاسونه یې واله او خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه هم دا سټ یې اوچت کړی و. نبي علیه السلام چې ورته وکتل مسکی شو، وی دا چال د خدای ډېر بدي شي، دا د کبر چال دی، دا د کبر چال، دا د خدای ډېر بدي شي، خو په دې موقع د خدای خوښ دی. په دې موقع که څوک داسې چال کوي، ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر ته خپل طاقت ښیي، نو په دې موقع دا چال جایز دی. او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تلل د خدای ډېر بدي شي.
لاړه او هغه توره یې لاس کې واخیسته د دنیا کافران یې پې مردار کړل لیکن شی نه کړه کافرو ته مخ په مخ وجنګېد او خدای وله شهادت ورکړ حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی پخپه ګوډ دی ګوډ بچو ته وایي زمزم جهاد لا بچي ورته بابا ته خو پخپه ګوډې ته خو معذور یې ته جهاد له نشې تللی دی راغې پلاس بچی را دوی دا بچو د زم او چې معذور منو جمدې برانه شم مړ بشم شهید بشم کن جنت ته به زه ورسم نو بچی رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ وی صاحب زمونږ بابا دی عمرو ابن الجموح او پخپه کوټ دی تا ته پته ده د ګرځېدو هم غریب نه دی او د جهاد شوق یې دی موږ څوک وو وی ما لی راولې وی تاسو یې مه منې کوې وی زه مې منې کوې لیکن دته حضور پاک وفرمایل وی عمر وی تا نه د جهاد فریضه ساقطه ده ته معذور یې ته نه دی تا خدای نه نیسي مزاق دته یې وی مزه بچو ته یې وی که زی منې کوې ما هغه وی د الله رسوله شوق مې دی او ما پرېږده زما زړه کېږي د ځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ښه خدای خو معذور کړی که نه دی تا باندې ګناه نشته خو که دی نو زه راته مزه ستا خوښه ده وی ځم دی راغې میدان جنگ کې او میدان جنگ کې چې کله جنګېده حضرت سعد رضی الله عنه وی وی ما ته وی یا سعدو کیف حال دې څنګه دی وی ما ورته چې حال ښه دی خدای دې پکې خیر واچوي دا ناګهاني حمله چې خالد ابن ولید وکړه څوک یو خوا تښتېدل څوک بل خوا حالت ګډوډ دی وی ما ته وی چې سعده انی لاجدو ریح الجنة دون احد زما د قسم په خدای وي چې د احد په خوا کې د جنت خوشبویي محسوسوم د دغه جنت خوشبویي د احد په دې خوا کې محسوسوم خوشبویي او یو ور مخکې شو او شهید شو چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیه السلام یې دفن کړې دلته د احد په میدان کې د ده ښځې وي زه خو د خپل خاوند د مدینې مقبرې ته وړم نو دې د ده لاش اوچت کو په اوښ باندې د اوښه باندې لاش وله کېښود نو چې اوښه یې شړله مدینې ته نه تله اوښه شړي نه دي چې مخ وله احد ته کي احد ته ځي او چې مخ وله مدینې ته کي اوښه وایي اوښه نه دي راغلل نبي علیه السلام ته شکایت وکړ ویې صاحب هغه عمرو بن الجموح لاشم په اوښه اچولی دی اوښه مدینې ته نه دی احد ته واپس ځي ویې ښه دی راولی ښه دی وله راوسته ویې ستا دې خاوند څه دعا خو نه وه کړې ویې کړې وه وی سی ویلو وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسألک شهادتا خدایا دستا نه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای ماله شهادت راکې ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلي ته بیا واپس مه کې نو وی خدای وله دعا قبوله ټولې ده که نه ولې خپل کلي ته واپس وړل همدلته دفن کړې هغه میدان کې دفن کړ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ښه تیز شو ګرم شو دی ویشتون کې و د غشي د لیندې د ویشتون کې ډېر د ویشتو ډېر انتهایي مهارت یې لرو او جهاد کې لومبې غشي دیشتې دی یو موقع کې دته چا وی تا لمونځ سم نه درځي سمون نه کې ویې خندل وی ما ته د مانځه چل ښایې وی زه هغه کس یم چې د خدای په لار کې لومبې غشې مه ایشتې دی او زه هغه کس یم چې د نبي علیه السلام سره به په سفرونو په جهادونو ګرځېدو ډوډۍ به نه وه خوراک به نو نو د کیکر پاڼې به م خوړې نو یو دسماتې به م نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالي نی نو او دسماتې به م لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شانتې او دسماتې به رانه نه وتېده تاسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایې چې تا لمونځ نه درځي افسوس نه دی وایي نو د غشو د ویشتو مهارت یې لره چې په لاره به څوک تلل نو نبي علیه السلام به هغه ته وي دا غشي دته ولې دته کېدی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکړه لیندې له لینده چې څومره تېزه راکاږي نو هغه همره غشي ډېر تېز دي دوه درې لیندې یې ماتې کړې یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود چې به غشي ویشته داسې به یې ورته کتل چې دا غشي په کافر لګي که نه لګي نو دې ورته وي د الله رسوله نو ما شاته ودرېږه ما سره خوا کې مه ودرېږه
ځکه چې ده دی نه ډشي ولم نو دشمن ما ولي چې ډز د کم نه نه کېږي نو دشمن په هغه دی ډز کوي که نه زه غشي ولم دشمن ما ولي نو هسې نه ته ونه لګې شاته ودرېږه نو که غشي راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږې که نه نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړ ارمي یا سعدو فداک ابي و امي ای سعده اوله زما مور او پلار ستانه قربان د دو صحابو نه نبي علیه السلام خپل مور پلار قربان کړي دي لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان پلار مې ده نه قربان دا د عزت لفظ دی نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمي یا سعدو اوله سعده فداک ابي و امي مور او پلار مې درنه قربان دا د ده دپاره لوی سعادت و یو د حضرت زبیر نه یو د ده نه دا تقدیه شوې ده دا د ده دپاره لوی سعادت دی یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه ما ته چا وی راځه یو د نبي علیه السلام غشي دی او د هغه لینده درته ښیم نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراته وو هغه ځای کې نو ما ته یې وی چې دا د نبي علیه السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره او په هغې د پاسه لینده پرته وه غشی پروت و وی دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غش دی چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته وی ته خطا شوې مې دا د حضور پاک لینده او غشي نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشي دي نو هغه ما ته وی تا ته څه پته لګي مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمي یا سعدو فداک ابي و ام ټوله سعده مور و پلار مې در نه قربان مې دا حدیث یې لیکلی دی معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه غشي